باب فرائض الوضوء وهي 4. الأول غسل الوجه وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن. باب دې په بیان د فرایض او د اودس کې. اودس کې څلور فرض دي. اول نمبر فرض په اودس کې مخ وینځل. مخ به د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې وینځو. تندي باندې چې کوم ځای نه وخت شروع شي وي نو دغه د وختو د شروع کېدو ځینه والا تر لاندې ځنې پورې دا د مخ وګدواله او دغه رنګ د یو غوږ نه والا تر بل غوږه پورې دا چې کوم ځای نه غوږ دا ډوګي لاندې دا وړوکی د دې یو غوږ دا ډوګي نه والا تر دې بل غوږه پورې دا د مخ پلنواله دي چې دا څومره ایریا راځي دا ټول وینځل په داس کې فرض دي. نو کپدې کې چانه یو وخت مچ پاتې کیږي بیا ودس نه کیږي. دویم نمبر فرض په وداس کې اغه لاسونه وینځل دي سره د سنگلو د ګوت نه والا تر سنگلو پورې د لاس وینځل سنگل بمر سره وینځي دا دویم نمبر فرض دی په وداس کې. دریم نمبر فرض په وداس کې د سر سلورمه حصہ مسح کول. دا سر سلور حصے کا په دې سلورمه حصہ باندې مسح کول چې دي نو دا فرض دي. فرض ټول سر باندې مسح کول دا بیا سنتو کې ورسته رسول راځي. که یو انسان د سر په سلورمه حصہ باندې بل الله صلا کاغلو نو د فرض ادا شو مسح وشولا او دا ټول سر باندې الله سره خپل دا بیا چې کم دین نو دا بیا سنت ترسته راشي. او سلورم نمبر فرض په داسه کې هغه خپې وینځل دي سره د گیټونه. دا گیټه چې دي د خپې څوک ورته خنګري وای څوک ورته پړکې وای څوک ورته گیټه وای. نو دا گیټه په دې خپو کې چې کوم دین د خپې سره د گیټو وینځل دا سلورم نمبر فرض دی په داسه کې. کپه دې سلورو فرایضو کې چانه یو فرض پاتې شو یا په دې فرضو کې د لږ زم پاتې شو نو ودس نه کیږي. او چې ودس نو شو نو مونږ جایز نه دی په د باندې دوباره راګرځول د ودس فرض دي خان پوری ورته اوس. باب فرائض الوضوء باب دې په بیان د فرایض د اوداس کې د اودس د فرایض مبارک بیان. وهي 4 فرایض د اودس چې دي دا سلور دي. الاول اول نمبر فرض په اوداس کې غسل الوجه وینځل د مخ دي. وهو او دا حد د مخ چې د من قصاص الشعر دا غزه د بیخونو د وختونه والا الی اسفل الذقن تر لاندې ځنې پوري دا چې په تندي باندې کمزې کې د وختو بیخونه دي دین والا تر لاندې ځنې پوري دا د مخ حد د پوګدوالي. والاذنین او د غوګونو په درمیان کې د یو غوګ نه تر بل غوګه پوري دا د پلنوالي حد دی. نو دا ټول مخ دي توجه ویل شي د دې وینځل په داسه کې فرض دي. وثانی دویم نمبر فرض غسل الیدین وینځل د لاسونو دي مع المرفقین سره د سنگلو سره لاس وینځل دا فرض دي. والثالث دریم نمبر مسح ربع الراس مسح د سلورمه حصے د سر د سلورمه حصے مسح کول لا فرض دي. والرابع او سلورم نمبر فرض چې دي غسل الرجلین وینځل د خپو دي مع الكعبین سره د گیټکو سره خپې وینځل د گیټو سره نو دا چې کم دي دا فرض دي. فإن ترك واحدا کچا پری خودو یو شیز اوس په دې سلور فرض کې ته یو فرض پاتې شو او جزءا یاد یو فرض اندام حصہ پاتې شو لږ معمولی لکه اوس مطلب دا دی چې په مخ کې د لږ زیوج پاتې شو یا په سنگلو کې یا په خپو کې لږ زیوج پاتې شو او جزءا یا یو جزء حصہ پاتې شو من هذه الاربعه المذکوره په دې سلور فرایض کې نو لم يجوز صلاته منذ جائز نه دی. فعليه الاعاده په دوباره او دس راګرځول او منذ راګرځول لا لازم دي. چانه چې په دس کې وځي پات دي شي دی بیا منذ کې
بیا ورته وریاد شینو دی به دوباره د سمرا ګرځي موږ بمرا ګرځي بس ته دي باب فرائض الوضوء باب دې په بیان د فرایض او د داس کې وهي اربعه فرایض د داس سلور دي سلور فرایض د داس دي الاول اول نمبر فرض غسل الوجه وینزل د مخ دي وهو حد مخ دي من قصاص الشعر د وختو د بيخونه نواله الى اسفل الذقن تر لاندې زنه پوری والاذنين او د غوګونو نواله یو وګنه تر بل غوګه دا د مخ حد دي والثاني دویم نمبر فرض غسل اليدين وینزل د لاسونو دي مع المرفقين سره د سنگلو والثالث دریم نمبر فرض بودس کی مسح مسک ول ربع الراس سلورمه حصے د سر د سلورمه حصے مسک ول فرض دي والرابع سلورم نمبر فرض غسل الرجلين وینزل د خبودي مع الكعبين سره د گیټو فان ترك واحدا کچا پری خود یو شیز او جزءا یا یو حصہ من هذه الاربعه المذکوره تدي سلورو فرایضنا چې ذکر شو لم يجوز جائز نه دي صلاته منزد منز نه کیږي ولی ځکه چې اودس نشوي دا اودس د مانزه د لپاره شرط نو منز نه کیږي فعليه لازم ده په د باندې الاعاده اعاده دوباره راګرځول د اودس او د مانزه دا په د باندې لازم شو بس دې ذکر